چې کله مکه مکرمه فتح شو او مشرکین ته شکست ملو شو، نو دا غینه یو 2 هفتې بعد ټول قبایل د مشرکینو هغوی راجمع شو او د مسلمانانو سره د فیصله کن جنگ لپاره تیاری وکړه او سره د خپلو 4,000 کسانو لښکر او داسې لښکر چې هغوی دا فیصله کړې وه چې یاره دا زمونږ آخري او فیصله کن جنگ دی، سره د خپلو سامانونو، سره د خپلو ښځو بچو زنانو او ټولو سره دوی میدان ته راووتل د فیصله کن جنگ دپاره او د هغوی ټول تعداد د جنګجوانو 4,000 او دغه شانتي 1000 تعداد کې هغوی سره اوښان او دغه شانتي قبیله بنو حوازن هغه مشهور تیرانداز قبیله وه، په هغوی کې د هغوی تیرانداز ډېر مشهور و. هغوی ورسره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه د دوی د مقابلې دپاره 10,000 کسانو سره روان شو او 2,000 کسان د لښکر سره هغه خلق ملو شو چې کوم فتح مکې په موقع باندې هغوی اسلام قبول کړو نو مسلمو، نو ټول تعداد د مسلمانانو 12,000 شو او چې کله حنین طرف ته د لښکر روان شو، بعضو صحابه کرامو چې کله د تعداد ته وکتو یو طرف ته 12,000 او بل طرف ته 4,000، نو د هغوی د خولې نه یو جمله ووتو چې یاره مخکې به مونږه 313 او 1,000 کسان باندې غالب راغلی و، 1,000 به په 3,000 باندې غالب راغلی و، یعنی مخکې مونږ تعداد کم بو او په ډېرو خلکو باندې الله تبارک وتعالی مونږ ته غلبه راکړې ده او دا خو اوس مونږه 12,000 یو او مد مقابل زمونږ چې دی نو هغه 4,000 دی، نو زمونږ مد مقابل ډېر کم دی. نو چونکې دا د الله رب العالمین د محبوب پیغمبر یو محبوب جماعتو د دوی د خولې نه دا الفاظ الله تبارک وتعالی ته خوښ رانلل او چې کله دواړه لښکر یو بل ته مخامخ شوي نو د جنگ نه بعد ابتداءً دغه کفارو چې کوم 4,000 تعدادو دوی شکست وخوړه او مسلمانان چې د مال غنیمت راټولولو باندې شروع شو، ځکه چې 1000 تعداد کې د هغوی اوښان او 1000 تعداد کې د هغوی نور ساز و سامانو، نو په دې دوران کې هغه د قبیله بنو حوازن چې کوم تیرانداز هغوی کینولو مختلفو ځایونو باندې هغوی تیراندازي شروع کړه اندادون په مسلمانانو باندې، نو دې سره افراتفری جوړ شوه او د مسلمانانو هغه فتحه ظاهري شکست باندې بدل شو او ټول لښکر چې دی کوم 12,000 تعداد هغه تتر بتر شو. په دې دوران کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، عبد الله ابن عباس، دا تقریبا 80 پوری تعداد د صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم نه توراتو شو، 4 چاپیرا او په میدان کې موجودو. په دې دوران کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خور راوچت کړه او د کافرانو طرف ته چې هغه ور وشندلو او دا فرمایل چې انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، زه پیغمبرم برحق پیغمبرم ما کې څه دروغ نشته دی او زه د عبد المطلب اولادم. دی आवाज سره د نبی صلی الله علیه وسلم دی आवाज سره هغه چې کوم تتر بتر شو جماعت هغه دوباره منظم شو او هغه خوري ورشتلو سره الله تبارک وتعالى د کفارو سترګې پټې کړې پاغي باندې او ورسره د رب کائنات د طرف نه هغه چې کوم فرشتو مدد او نصرت او غم ورسېدو او دوباره مسلمانان چې دی هغه جماعت د صحابه کرامو منظم شو او په کافرانو باندې حمله آور شو. الله تبارک وتعالى بیا دوباره فتح ورکړه او 1000 تعداد کې دا غوي هغه وخان هغه مال غنیمت کې واغشتل شو او دغه شانتي ډېر ګڼ تعداد کې چې کوم دی دا غوي هغه سره سونا جواهرات چې کوم هغه
یو فیصله کن جنگ په نیت باندې دا میدان ته راغلو ځان سره زنانا خپل بچي او خپل جمع پونجي هر سره وړو هغه ټول مال غنیمت کی مسلمانانو لاس ترالل او مسلمانانو مخ ته د مال غنیمتونو یو ډیرو لګیدو او داسې هم الله تبارک وتعالى په دې آیتونو مبارکو کې اشاره هم فرمایي چې یو لوی تعداد بیا د دوی رال مسلمانان شو کلمه وي توبه تایب شو نبی رسول الله والسلام دغه قیدیان هغه چې رها کو هغه ته واپس کو نو دغه واقعي طرف ته الله تبارک وتعالى اشاره فرمایي لقد نصركم الله بشک مدد کړی د الله جل شانه استاسو فی مواطن کثیره په مخو کې ډیرو ويوم حنین او په ورځ د حنین کې حنین د طائف او د مکی په منځ کې یو ځای د غینم حنین اذ اعجبتکم ارکل چې په تعجب کې چولې وي تاسو کثرتکم استاسو ډیروالی فلم تغنی عنکم پس هیڅ هغه پکار نه استاسو شیئا اسم وزاقت علیکم الارض وزاقت او تنگ شو علیکم الارض پتاسو باندې زمکا بما رحبت سرد فراخی ثم ولیتم بیتاسو برته وګرځدی مدبرین شاکون کې ستاسو هغه چې کوم کثرتو یعنی 4000 کافرانو 12000 مسلمانانو خو چونکه یو جمله د خلینو داسې وته چیرې مخ ډیر یو نو دې جملې د وجه نه الله تبارک وتعالى هغه تیار فتح په شکست باندې بدل کړه ځکه دا د الله جل شانه مقربین خلق نو حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکانو خلقو هغه نیکی د نیکانو خلق چې کوم د الله تبارک وتعالى نزدیک خلق وي دا غوي هغه معمولی خطا هم الله تبارک وتعالى په نسبت باندې قابل گرفت حسنات الابرار سیئات المقربین منګو تاسو په شان دي عام چې کوم مزګزار خلق وي عام خلق وي عام نیکو کار خلق وي زموږ استاد چې کوم نیکی وي هغه د مقربین خلقو د پاره هغه ګناه وي کم نیک اعمال چې منګو تاسو کو کم طریقې سره مونږ چې د منګو تاسو کو د الله چې کوم اولیاء دي او مقربین خلق دي هغه هم کتر زموږ استاد په شان دي منځونه شروع کینو موږ د پاره خدا عبادت دي دا غوي د پاره دا ګناه وي ځکه چې څومره د الله جل شانه مقربین خلق وي دا غوي منځونه دا غوي عبادت اق شانتي د الله د محبت نه د عشق نه د توجه نه د خشوع او خضوع نه ډک عبادت حسنات الابرار سیئات المقربین نو چونکه دا یو ډېر مقدس جماعت الله تبارک وتعالى ته نزدیک خلقو قرآنی شخصیات او مقدس شخصیات دا غوي د خلینو داسې خبره وتل چې را مونږ تعداد کې ډېر یو او زموږ فتح یقیني ده الله رب العالمین فورا امتحان کې واچولو ثم انزل الله سکینته بیا نازل کړ الله جل شانه خپل تسکین علی رسوله په خپل رسول باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې صحابه کرامو باندې وانزل جنودا او رولګلو لخکری لم تروها چې تاسو نو لیدلی هغه وعذب الذين او عذاب ورکړه او تکفروا چې کافران دي وذلك جزاء الكافرين امدا سزا ده کافرانو ثم يتوب الله بتوبه قبل الله جل شانه الله جل شانه بتوبه قبل من بعد ذلك پس د دینه علامه یشاد چا چغواړي والله غفور رحیم الله جل شانه ډیر بخون کی رحم کون کی دي نو دی واقعي کې یو عبرت دی مسلمانانو د پاره چې همیشه د پاره په خپل تعداد باندې په فخر نه کوي د مسلمان نظر به همیشه د الله رب العزت په مدد او نصرت باندې د الله تبارک وتعالى په ذات باندې د مؤمن نظر پکار مومن ہے کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن چې د الله رب العالمین په ذات باندې نظر وی همیشه خپل طاقت باندې خپل ذاتی قوت باندې او خپل کثرت باندې به نظر نه شي الله تبارک وتعالى امتحان راوستو په مسلمانانو باندې چې تاسو چری هم د الله تبارک وتعالى د مدد او د نصرت نه نظر باخو کوي ما حالانکه 12000 هغه فدایین او هغه مجاهدین چې کوم په بدر کې په احد کې په فتح مکه کې تاریخ رقم کړو هغه 12000 ته وختي تور باندې الله رب العالمین صرف ورته خودلو د پاره چې وختي شکست ورکو او دوی ورته خودل چې د مسلمان اصل اساسه چې د الله جل شانه مدد او نصرت دی د مسلمان او د مسلمانانو د جماعت اصل سرمایه د الله تبارک وتعالى مدد او نصرت دی د مال د دولت او د اسلحه او د افراد او کثرت نه دی